من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 48 إن الله بشك الله تعالى لا يغفر مما فكبه أن يشرك به دا شريك جور لشي دا غسرا ويغفر أو ما فكي ما ها گناهنا دون ذلك چې د شرک نه کم لمن ده هغه چا د پاره یشاء چې کوي ومن یشرک او چا چې شریک وګرځو بالله د الله پاک سره فقد افترى نو په تحقیق سره د پټاو بالله باندې اثمن عظیما په تحقیق سره د جوړ کو اثمن عظیما بیګونه دې آیاتونو کې د شرک مذمت بیان شوی او قرآن مجید کې ځای په ځای باندې د الله پاک جل شانه د توحید دعوت ورکړل شي چې الله پاک جل شانه دې کیو دی نه د الله رب العزت سره په ذات کې څوک شریک شته دي نه د الله رب العزت سره په صفاتو کې څوک شریک شته دي او نه د الله رب العزت سره په افعالو کې څوک شریک شته په ټول سيزونو کې الله پاک جل شانه تنها په ذات کې شریک دي شریک فی الذات چې څنګه د الله رب العزت ذات دی نو دک شان دی بل ذات موجود څنګه چې الله رب العزت واجب الوجود دی یعنی د ازل نه وو دا مخکې د ازل نه چې کوم دی د الله رب العزت ذات موجود او بیا به او بیا به د الله رب العزت په ذات باندې پناه نه دراغله نو پیراش نو کو څوک دا اول لري چې د الله په شان دی بل ذات موجود دی نو دا د الله پاک جل شانه سره په ذات کې شریک او د شرک په دنیا کې ډیر کم څوک په ډیر کم چې هغه د الله رب العزت سره په ذات کې څوک شریک نه دویم دی د الله پاک سره په صفاتو کې څوک شریک ګڼي د الله پاک سره په صفاتو کې څوک شریک جوړول دا شریک په صفات الله پاک سره نو هغه دا چې د الله پاک جل شانه عالم الغیب په غیب باندې د الله پاک ذات خبردار دی او یو سړی په انسانانو کې یا په پیریانو کې یا په فرشتو کې څوک دسي ثابتي او دسي غني لکه څنګه چې الله رب العزت په غیب باندې خبردار دی تک شان یو انسان په غیب خبردار دی دا د الله پاک سره په صفاتو کې شریک جوړوي الله رب العزت مختار کل د هر شي اختیار د الله سره شته دی یو سړی وایي چې زما یو ولی زما یو بزرګ د سره د هر څه اختیار شته هر څه کولی شي دا د الله سره په صفاتو کې څوک شي یو سړی د خپل پیر د خپل مرشد په باره کې یا د بل یو نیک سړی په باره کې دا عقیده لري چې هغه په هر ټیم کې په هر سات کې زما په حال باندې خبردار دی زما د حال ورته پته لګي نو دا د الله پاک صفت ته د بنده د پر ثابت کو نو دا د الله پاک سره په صفت کې چې کوم دی یو بنده شریک شو نو دا هم تاج کوي شي دغه رنګ الله پاک جل شانه سمیع دی او د هر ځای نه او یو ارزه کې چې کسي نو الله پاک جل شانه دا خبره او نو په تاسو څوک ثابت کو چې پلان کې یا چې کوم دی یو پیر سی وو یو بزرګ سی وو یو عام کسو ته هغه په بار کې دا کېدل لري چې هغه د ارزه نه اوري او ارزه کې زمونږ زما خبري اوري زما په خبرو خبردار دی تا دا د الله پاک جل شانه سره په صفاتو کې او کس شریک دا هم تاج کوم دي شي دا شریک په صفات
دا د الله سره په صفت کې وصول شي. یو د الله سره په دریم چې کوم دی د الله پاک سره په افعالو کې په کارونو کې څوک شریک کوي. لکه د الله پاک جل شانه افعال، الله پاک چې چاته وغواړي عزت ورکړي، چاته وغواړي ذلیل کوي، رسوا کوي، دا کار د الله پاک. مړه کول، ژوندي کول دا الله پاک. نو که تا یو انسان د الله پاک سره په دې کې شریک کو چې پلان کې چې دی پلان کې بزرګ، پلان کې ولی، نو دې خلکو ته عزت ورکړي او د ده په لاس کې هم د عزت او د ذلت اختیار شته دی، نو دا تا د الله پاک سره په فعل کې په افعالو کې یو کس شریک کو، دا هم تا چې کوم دی شي. نو الله چې څنګه په ذات سره یکتا دی، یوازې دی، نو دک شان الله پاک جل شانه په صفاتو کې هم یکتا دی، یوازې صفاتو کې سره هم څوک شریک نشته. او دک شان الله پاک په خپل افعالو کې هم چې کوم دی دا یوازې. الله پاک مړه کول کوي، ژوندي کول کوي، الله پاک د انسانانو مدد کوي، بچي ورکوي، دا ټول د الله پاک افعال دي، د الله پاک صفات. نو که تا یو انسان وګڼو او انسان نه دا ټول خبرې چې کوم دی هغه لپاره ثابت کړي او استاد عقیده جوړ شي پلان کې بزرګ یا د پلان کې قبر والا بابا د خلکو له بچي ورکوي یا د خلکو له چې کوم دی نفع او نقصان ورکوي، نو که دې کې تا یو انسان د الله پاک سره شریک کړ، دا هم تا شرک وکړو، دا کس کوم چې کوم دی مشرک دی د الله په. نو په ګناهونو کې الله هر قسمه ګناه چې الله چاته وغواړي معاف کوي. نو سړي چې کوم دی مثال په تور منځونه نه دي کړي، نو سړي حج نه دی کړي، نو سړي زکات نه دی ورکړي، روزې نه دی نیولې، نو د الله پاک نه څوک تپوس کول والا نشته. الله پاک هم مجبور نه دی، خو الله چې د چا لپاره وغواړي د یو نه کړي الله وغوښتل، نو الله پاک جنت ته داخله وشي. یو کس پرا واستلی شي په ورځ د قیامت باندې، الله پاک جل شانه به ځان ته مخاطب کی او الله به د جهنم حکم وکړي چې ته جهنم ته ځې. دیو په منډه باندې ورروان شي، څنګه ته الله فرمایي جهنم ته دې په منډه باندې ورروان شي، الله به دوی راوګرځي. چې الله څنګه او فرمایي چې راوګرځي ته ډایرکټ ولې ورروان شي. نو الله پاک په دنیا کې مستا یو حکم نه دی منل، نو ما چې کم سے کم په آخرت کې خدای الله پاک دا حکم ومنم، په دې کې خو چې کوم ډیل ډال اون کوم ویتا چې څنګه او فرمایل جهنم ته داخل شنو ما ورته عزت هم جنت ته ور داخل. بل کس ته الله د جهنم حکم به ووري ته جهنم ته، نو دا کس په شاشه باندې ګوري، نو الله پاک به ځان ته بیا راوړي دی راشه، چې دی راشه ته په شاشه باندې ولي ګوري، نو دا کس مو دی الله پاک ته ډیر رحیم او کریم ذات دی. زما ستاسو ذات نه دا امید دي چې کېدی شي الله برته اوس په فرمایي چې راوګرځه جنت ته راشه، اوس بل را ته فرمایي زه په دې تمه باندې ما شاته کتل الله مو ته فرمایي ته جنت ته ورته، نو الله رسول ته پوښتنه کوي. نو الله چې شرک یو کس نه دی کړی، نو الله او غواړي د هر قسمه ګناه کړی دی الله معاف کولی شي، الله معاف کوي. چې کله الله او غواړي د چا لپاره وغواړي، خو شرک الله رب العزت د چا نه معاف. یو سړی مشرک مړ شو، کافر مړ شو، نو د مبارک الله پاک بخنه لګي د الله پاک پیدا وکړي. نو فرمایي الله پاک شرک دا ډیر لوی ګناه دی. لقمان حکیم چې په خپل زوی د وصیتونو کې یو وصیت په کودا کړی چې یا بني لا تشرک بالله، بچی د الله پاک سره څوک شریک مو جوړاو، ان الشرک لظلم عظیم. دا شرک چې کوم دی دا په ګناهونو کې ډېر عظیم ګناه، عظیم ظلم دی. وجه د شرک مکه، شرک لوی ګناه دی، شرک نه بل غټ ګناه په دنیا کې نشته. د دې وجه حدیث پاک کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې الله پاک فرمایي چې زما بندگان ما ته کنزل کړي، زما بندگان ما ته کنزل کړي، حالانکه زما بندگان دا حق نشته چې زما بندگان ما ته کنزل کړي. د کنزلو نه څه مراد دي؟ د کنزلو دا مراد دي چې دي زما د پاره زوی ثابت دي، زما د پاره لور ثابت دي، زما د پاره شریکان ثابت دي، چې پلان کې د الله پاک سره په صفت کې یا په فعل کې یا په ذات کې شرک، نو دا ما ته کنزل کوي. نو شرک کول دا الله رب العزت ته کنزل کوي. ان الله بشک الله تعالی لا یغفر نماف کوي ان یشرک به، دا چې شرک وکړل شي دا هغه سره چې د الله سره شرک وکړل شي، څوک سره شریک وګرځول شي، الله دا ګناه د چا نه معاف کوي. و یغفر او الله پاک معاف کوي ما هغه ګناهونه دون ذالک چې د شرک او د کفر نه کم دي، لمن د هغه چا د پاره یشاء چې الله وغواړي، چې د چا د پاره الله وغواړي نه معاف او د چا د پاره اون غواړي نه معاف. وځړي وړوکی ګناه کړی دی خو الله وغواړي چې دا نه معاف کړي، الله نه معاف کوي، سزا بوله ورکړي، دا غیر پس په معاف، دا غیر پس په معاف سزا بوله ورکړي.
ويغفر او معفي ما ها گناهونه دون ذلك چې دینه کم وي لمن ده هغه چا د پاره یشا وغواړي ومن یشرک او هغه څوک چې شرک کوي شریک جوړ دی بالله د الله سره فقد افترى نو په تحقیق سره د جوړ کړه اثما عظیما لوی ګناه اثما عظیما لوی ګناه جوړ کړه یعنی د شرک نه لوی ګناه په دنیا کې نشته دی چې چا د الله سره شرک وکړي د لوی ګناه څخه دی جوړ الم ترى آیات نه دي کتلې الى الذين یعنی تعجب خبره ده په دې باندې تعجب نه کړي الم ترى آیات نه دي کتلې الى الذين ها کسانو طرفتا یزکون چې هغه پاکي بیانوي انفسهم د خپل ځان دلته بیا د اهل کتاب ذکر دی چې اهل کتاب خپل الوی او بړای بیانوله او دا به ویل چې نحن ابناء الله واحباؤه موږ د الله پاک زامن یو موږ د الله پاک محبوبان یو الله به موږ نه عذاب او بشرط ډیر الله پاک جل شانه موږ ته عذاب راکړي نو سلوي خرج به الله عذاب راکړي سلوي خرج به الله عذاب راکړي نو ډیر عذاب الله موږ نه راکړي ځکه موږ د الله پاک زامن یو او موږ د الله پاک محبوبین یو د الله پاک محبوب خلق دا خبرې ودی کول خپل او چتواله خپل پاکي به بیان او دا به وي لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى جنت ته نه داخلي مګر صرف يهوديان او نصارى او به يهوديان او يهوديان به نصارى یعنی دی به صرف يهود او نصارى به جنت ته ور داخلي نور بل څه په جنت نه ور داخلي مطلب خپل پاکي به بیان نو الله پاک جل شانو او فرمایي چې په دې خلکو باندې تعجب پکار دي چې داخله خپل پاکي بیان نو خپل پاکي به نه بیان ځکه چې کوم سړی په خپل پاکي بیاني نو دغه تکبر راځي تکبر پکې راځي خپل پاکي دا نه بیانوي دوی مدا چې ته په بارا کې خلک دا ګومان کوي چې دې ته ګنا نه هر قسم ګنا نه پاک نو انسان کوم ځای د ګنا نه پاک نشي نو ګنا نه پاک صرف انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نور انسانانو نه بخامخا ګناهونه کوي دی وجنه حضرت زینب رضی الله عنها نوم به براو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کو چې تاسو نوم دی نو دی ولې زمانو برت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پر ولنو ټیک نه دی بر معنی د ګنا نه پاک ته انسان به څنګه د ګناه نه پاک شي او دا خو الله ته پتر چې کوم سړی د ګنا نه پاک دی او کوم سړی د ګنا نه پاک نه دی ولهدا ستاسو نوم ټیک نه دی د دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلنوم حضرت زینب رضی الله عنها برن می ولا ختم دا ټیک نه دی د دې معنی دا چې ګنا نه پاک دا چې ته پته چې زره ګنا نه پاکي او کوم انسان د ګنا نه پاک او صرف الله ته پته د دې وجنه هغه نوم د حضرت زینب رضی الله عنها نوم زینب کو بران ور ختم نو يهود بداوی چې مونږ د الله محبوبان یو د الله زامن یو مونږ ډیر پاک خلک نو الله رب العزت داغي خباست بیانې چې علم ترى آیات نه دي کتلې تعجب خبرته به تعجب نه کړي ال الذين ها کسانو طرفتا یزکون چې هغه پاکي بیانوي انفسهم د خپل ځان بل الله بلکې الله یزکی پاکی من هغه څوک یې شاپ چوي بس د پاکول دا خدای الله کار دی د ګنا چې چا ته وګوري الله پاکي د ګنا نه پاک نور کې سړی خپل پاکي بیاني دا ټیک نه بل الله بلکې الله یزکی پاکی من هغه څوک یې شاپ چې وګوري ولا یظلمون او بدوی به ظلم نشي کولای فتیلا لګ غوندي فتیل اصل کې په دې کجوره کې دا دن د کجوري د اډو کې چې په دې اډو کې دنه پوستکی بیا دا پوستکی چې د لری کې د اډو کې په ناله کې د یو نری تار تللی دغه تار د چکم نه فتیل وشي او عرب هغه چې کمزوري شیز بیانې وډو کې شیز بیانې دغه ورته فتیل دا عبارت دی د وډو کې شیز نه د کمزوري شیز چې یو کمزوري شیز څوک بیانې کم شیز بیانې نو هغه ته فتیل وشي نو الله فرمایي چې په دې خلکو باندې با د فتیل لږ ظلم هم به بدیل شي کوي د کجوري کې چې کم تار تر دي د اډو کې د دې به برابرې هم په دې ظلم نشي کولی د دې تک سزا چې دی به همیشه د پر په جهنم کې دا ظلم نه دی دا د دې حق ته الله پاک چې دې ظالمانو ته تک مستقل سزا ورکړي زګ دې الله ته کنزل کړي او په الله باندې دروغ تړلي الله سره نو په ذات کې شریک شته نه په صفاتو کې او دې چې وایي چې مونږه خپل پاکي بیانې نو دا خو دې په الله پاک باندې دروغ تړي یو د الله پاک د پر ځامن ثابتو چې مونږ د الله پاک نحن ابناء الله واحبا مونږ د الله پاک زامن نو الیاذ بالله د الله پاک په شرک وخت شرک او کفر
د الله په نسبت باندې پسندیده دي خوښ چیز دی چې دی موږ د الله پاک خوښ دا به دی په الله باندې دروغ تړل دې کې دا يهودو خباثت بیانې علم ترى آیاتان دي کتل الى الذين ها کسانو طرف ته یزکون جری پاکی بیانوي انفسهم د خپل ځانونو بل الله بلکې الله یزکی پاکی من هغه څوک چې شاو جو غاړي ولا یظلمون او ظلم بنشي کولی په دوی باندې فتیلا لګونته انظر وګورا کیف یفترون څنګه دوی دروغ تړي کیف یفترون څنګه دوی تړي علی الله بالله باندې الکذب دروغ او دی په الله باندې دروغ تړي چې دی وی چې موږ د الله پاک محبوبان یو موږ پاک خلک او د خپل نفسونو پاکواله د خپل ځانونو پاکواله بیانې دا خو دی په الله باندې دروغ تړي انظر وګورا کیف یفترون څنګه دوی تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ څه مطلب چې دی خو نحن ابناء الله موږ د الله پاک زامن د الله پاک لپاره خو زوی نشته دا دروغ دی دې د الله پاک سره شریک جوړ کړي بعضو کې حضرت عیسی علیه السلام د الله زوی وي او بعضو د حضرت عزیر علیه السلام د الله زوی وي دا ټول دی په الله باندې دروغ کوي انظر وګورا کیف یفترون څنګه دوی دړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ وکفا به اثما مبینا او کافی دې د لپاره اثما مبینا ښکارګو ان د دې دا کول چې موږ د الله پاک جل شانه محبوب خلق یو او موږ چې کوم دی پاک خلق یو د دې دا کول چې کوم دی دا صریح بهتان دی په الله باندې دا صریح بهتان دی صریح چې کوم دی تهمت په الله باندې دا خلق لري وکفا او کافی دی به په دې سره اثم مبینا ښکارګو د دې دا ښکارګو چې کوم دی کافی دی خبره ده ان الله بشک الله تعالی لا یغفر نما کوي ان یشرک دا چې شرک وکړي شي به دا غسر و یغفر او معاف کوي ما گناهونه دون ذلک چې د شرک او د کفر نه کم وي لمن دا هغه چا د پاره معاف کوي یشاء چې الله غواړي و من یشرک او هغه څوک شریک وګرځي شریک جوړږي بالله د الله سره فقد افترا نو په تحقیق سره د جوړ کړل اثمن عدوی ما لوی ګنا علم ترى آیاتان دي کتلې الى الذين خلق طرفتا یزکون جری پاکی بیانوي انفسهم د خپل ځانونو بل الله بلکې الله یزکی پاکی من هغه څوک یشاء او چې الله غواړي ولا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی فتیلا لګوندهم انظر وګورا کیف یفترون دي څنګه تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ وکفا به اثما مبینا او کافی دی د بارا اثم مبینا خکار گنا ان الله بشک الله تعالی لا یغفر انما بغي ان یشرک دا شرک کړي شي به دا غسر و یغفر او ما بغي ما گناهونه دون ذالک چې کم وي د دینه لمن دا هغه چا د بارا یشاء چې وغواړي الله و من یشرک او هغه څوک چې شریک جوړږي بالله د الله سره فقد افترا نو په تحقیق سره د جوړ کړه اثمن عظیما لو یغنا علم ترى آیاتان دکتلې الى الذين ها کسانو ته یزکون جهوی پاکی بیانوي انفسهم د خپل ځانونو بل الله بلکې الله یزکی پاکوي من هغه څوک یشاء چې وغواړي ولا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی فتیلا لګوندهم انظر وګورا کیف یفترون دي څنګه تړي علی الله په الله باندې الکذب درو وکفا او کافی دی به بده سرا اثم مبینا لوی گنا اثم مبینا خکارا گنا مبینا خکارا گنا اثم مبینا خکارا گنا الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين لا تشرك الله زمن دا درس وقبل دربار الله القبول والنزول إله العالمين زمن دا درس خالص تقبل رضا إله العالمين خازر مدني طول كامل مغفرة رسول إله العالمين زمن طول دا قرآن فهم ودا قرآن كوهر الله من طول بقرآن المجيد وصحيح صحيح تك تك كوهر الله من طول دا قرآن المجيد عمل قول التوفيق وطاقت رأي إله العالمين حاضر مجموع السوق بماران يمنك بمارين طول تشفاء كاملة عاجلة مسلمة الله دې څومره قرضداري ده څومره اخلاص الله دې څومره پریشان حالي پریشانه
الله سبحانه حق بندوان بند عزاد إله العالمين سورة خلق ورزق لن تنگ الله رزق وتفرع سورة خلق مصيبتنا وپریشانوں کی مصیبتنا وپریشانیں ختم الله من طول الحياة أو بعزت ساتر مراواج دنيا آخرت کی من طول الحياة أو بعزت جن راج الله دنيا آخرت کی من طول بحياة و بعزت جن من طول مسلمان بچو سا مال جان وقت وتعامل تسليم اسبتالون وجيلون مقدمين كسمنا بچو سا الله دخل الدين دغلبه دبان استعمال کی خاتمين طول بالخير او بالايمان کی وقت سره کتن د صدق سره په جبه زموږ ټول مسلمانانو دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله